او دوم د الله تعالی محبوب ترین انسان هغه ده چې هغه په پټه باندې د الله تعالی عبادت کوي. په حدیث کې مکمل تفصیل موجود ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي هغه کس چې د یوې ټولۍ سره روان وي، د یوې ګروه سره روان وي، په سفر باندې ځي او د سفر د وجې نه هغه ډېر سخت ستړي شي، مشقت او په تکلیف کې مبتلا شي، بیا دی په یو ځای باندې آرام وکړي، ښه په آرام باندې څملي، نو ټول خلک آرام کوي او دا یو کس د تکاوټ د مشقت باوجود بیا هم راپاسي په دا شپه کې اودس وکړي او د تهجد لمونځ وکړي، ذکر وکړي، تلاوت وکړي، نیک اعمال وکړي، نو دغه نیک اعمالو په وجه باندې، دغه عبادت په وجه باندې تکلیف هم شته ورته، تکاوټ هم شته ورته، ستړی هم ده، د هغې باوجود بیا د پټه باندې څوک خبروي هم نه، پټه باندې د الله تعالی عبادت وکړي، نو دغه عبادت په وجه باندې دا سړی د الله تعالی محبوب ترین انسان جوړېږي. نو دا یو داسې عبادت ده چې دا د الله تعالی په حضور کې مقام محبوبیت حاصلوي. الله تعالی په حضور کې دا سړی الله تعالی محبوب جوړ شي. نو دا دوم عمل ده، دا دوم کس ته چې هغه د الله تعالی محبوب ده. هسې خو هر انسان د عبادت خواهش وي، خو دی ستړی وي او تکاوټ ورته، پریشانی ورته، نو دا کس د دغه تکاوټ د دغه ستړی باوجود بیا هم خپل معمولات نه پرېږدوي، عبادت کوي، تهجد لمونځ کوي، نو دا په پټه باندې د الله تعالی عبادت کول، الله تعالی په دغه عبادت په وجه باندې دا انسان د الله تعالی محبوب ترین انسان جوړېدی شي. او درم د الله تعالی محبوب ترین انسان هغه ده چې هغه د الله تعالی د دین اوچتوالي دپاره، اعلی کلمت الله دپاره، د دین سربلندي دپاره میدان جهاد کوي او خلک د ده سره وي او د کافرو په مقابله کوي. کافر د زیاتوالي د وجې نه یا د څه وجې نه غلبه پې حاصل کړي او دوی ته شکست میلاو شي. د شکست باوجود دی بیا هم خپله سینه مضبوطه کړي او نور خلک د ده نه واپس لاړ شي او خپله شاور واړوي، دشمنانو ته شکست وخوري او دی د شکست باوجود بیا هم د کافرو مخامخ ولاړ وي او د هغو سره مقابله وکړي. مقابلې نه بعد یا خو به ده ته شهادت میلاو شي یا به دی فتح حاصله کړي، دشمنانو ته به شکست ورکړي. په دغه دواړو صورتو کې دغه انسان ته کامیابي ده، ځکه چې شهادت هم یو کامیابي ده او که چېرته فتح حاصله کړي دا هم یو کامیابي ده. نو دا خلک، دا سړی دا په خپلو سترګو باندې مرګ ویني، دا په دې خبره باندې خبر ده چې د ما ملګري ټول واپس شول او زه صرف په یو میدان کې پاتې یم او که زه هم دلته ورته ولاړ یم، زه خپل مرګ، خپل شهادت په سترګو باندې وینم. دا ډېر د مشقت او د تکلیف وال، د امتحان وال ځای ده. نو دی بیا هم مرګ په خپلو سترګو باندې ویني، دی بیا هم منډې کوي نه، دی بیا هم ځي نه، په دغه کې دشمنانو سره مقابله کوي، یا که دته شهادت میلاو شي یا دته فتح حاصله شي، په دواړو صورتو کې دا انسان کامیاب ده. نو دا کس الله تعالی ته محبوب ده، ځکه چې دا سړی مرګ، شهادت په خپلو سترګو باندې ویني، هغې باوجود بیا هم د کافرو سره مقابله کوي. نو دا حالات، دا وخت هر هغه سړی پیژني چې دغه معاملې سره مخامخ شوی وي، که نه هر سړی په دا باندې خبر نه ده. نو دا د دغه اخلاص علامت ده، دغه اخلاص برکت ده، د دغه اخلاص وجه ده چې دا اخلاص په وجه باندې دا کس د الله تعالی محبوب انسان جوړ شي. دومره زیات اخلاص یې کړی ده چې نور خو نشته ورسره، صرف دی یو ده، مقصد یې دا ده چې الله تعالی کلمه د الله تعالی دین اسلام دا اوچت شي، کافرو ته شکست میلاو شي. دغه اخلاص د برکت په وجه باندې دا کس الله تعالی ته محبوب ده. نو ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ثلاثة یحبهم الله، درې کسان داسې چې الله تعالی محبت ورسره ساتي. نو دا درم کس ته چې د په عمل کې اخلاص ته الله تعالی د انسان سره محبت ساتي. نو هر انسان ته پکار ده چې موږ تاسې خپل داسې خاصیت، داسې عمل وکړو چې موږ د الله تعالی محبوب ترین انسانان جوړ